احمد مجتبی محبوب کبریا شفیع محشر ساقی کوثر افضل الرسل خاتم النبیین جناب محمد رسول الله طول وای صلی الله علیه وعلى آله واصحابه وسلم خپل امت باندې څه حقوق دي په دې موضوع باندې د وخت مطابق دوه درې خبرې شوې وي او په تیر خطاب کې مونږه د حضور مبارک درې حقوق مختصراً بیان کړي وو چې حضور مبارک په امت باندې درې کم حقوق دي او څلورم نمبر حق مونږه د نن جمعې مبارک خطاب د پاره پرېښودی او چې دا به زمونږه نن د دغه خطاب د جمعې مبارک دغه وعظ و نصیحت موضوع مضمون عنوان او ټاپک وي حضور مبارک په امت باندې په حقوقو کې څلورم نمبر حق دا دی چې امتیان بخپل آقا یادوي امتیان به د حضور مبارک یاد او ذکر بکئی د خپل آقا او د خپل مولا او د خپل رسول او د خپل محبوب ذکر دا په امت باندې لازم دی او د حضور مبارک حق دی او واضح خبره ده چې کله حق لفظ راغی نو د حق نه معلومیږي دا چې دا به ادا کولم غواړي اسی یو مثال رسکول غواړم یو کس ته په سخته کې د چا سره ښېګړه وکړه او هغه یو 50-60 روپو ته ضرورت پیښ شو او په هغې منډه ترډه کې بس یو ملګري وله یو 50 روپۍ په قرض باندې ورکړې او دغه مشکل وخت کې هغه کار روان کړو بله ورځ چې کله دې ځان سره کاته ماته برابروي حساب برابروي نو څه به کوي چې ما دومره خلکو ته پیسې دي او دومره خلکو په ما باندې پیسې دي چې دا په ما باندې حق دی دا به ورکومه او صرف کاته کې لیکل کافی دي که نه دا حق به ادایګي به هم کوي د دغې قرض چې حق دی دا صرف کاته کې په لیکلو باندې نه کیږي بلکې کما کاته کې چې ولیکلی شو د دې ادایګي لازم ده دارنګې حضور مبارک چې کوم حقوق دي په امت باندې دا خو کتابونو کې لیکلی شوي دي خو صرف دا لیکل ضروری نه دي او دا لیکل کافی نه دي بلکې د حضور مبارک دا حقوق به امتیان ادا کوي او هغې حقوقو کې یو حق ما عرضو کو دا دی چې امتیان به حضور مبارک یادوي حضور مبارک ذکر بکئی د حضور مبارک ثنا بکئی د حضور مبارک یاد بکئی او د دل او د جان نه به د حضور مبارک ستاینه بکئی دا د حضور حق دی د دغې یاد دپاره علما کرامو ډېرې طریقې لیکلي چې کمې طریقې باندې مونږ حضور مبارک یاد کو چې د حضور مبارک حق مونږ ادا کولو کوشش وکړو ادا کول خو نه شو خو ادا کولو کوشش وکړو کمې طریقې دي درود شریف د حضور مبارک د یاد یو طریقه ده حضور مبارک تعلیمات بیانول دا د حضور مبارک یاد دی حضور مبارک نعت ویل دا د حضور مبارک یاد دی په مختلفو طریقو مبارکو باندې حضور دربار پر انوار ته حاضری او الته حضور مبارک دربار کې ناسته کول دا د حضور مبارک یاد دی غرض مدا په مونځ کې درود شریف وایو دا د حضور مبارک یاد دی په اذان کې اشهد ان لا اله الا الله وایو او په بل طرف باندې اشهد ان محمد رسول الله وایو دا د حضور مبارک یاد دی په کلمه طیبه کې لا اله الا الله وایو ورسره سمدستی محمد رسول الله وایو دا د حضور مبارک یاد دی د حضور مبارک د یاد بے شماره طریقې دي
خو یو طریقه د حضور مبارک د یاد او د ذکر دا هم ده چې د حضور مبارک د ولادت با سعادت او د پیدایش میاشت راشي او بیا خاص کر د پیدایش د حضور مبارک ورځ راشي په دې ورځ باندې حضور مبارک یادول دا د حضور مبارک حق دی په امت باندې کدا څوک منی او کنه منی کدا حق نه څوک سترګې پټي او که سترګې پخړی خو د حضور مبارک یاد پکار دی او په مختلفو طریقو باندې یاد ساتئ اتوار په ورځ باندې 12 ربیع الاول ورځ ده او ان شاء الله العزیز په شرق او په غرب کې او په جنوب او په شمال کې او د اسلامی په تمام نړۍ او ملکونو کې به په 12 ربیع الاول ورځ باندې د حضور مبارک د ولادت جشنونه مناویږي د حضور مبارک په یاد کې به محافل سجاویږي د حضور مبارک په یاد کې به صدقې کیږي د حضور مبارک په یاد کې به ګډان علالیږي د حضور مبارک په یاد کې به خلک ذکر اذکار او درود شریف وایي د حضور مبارک په یاد کې به په دغه ورځ باندې خلک روزه نیسي حضور مبارک په یاد کې به خلک حضور مبارک په بارگاه اقدس کې به د درود شریف نذرانه وړاندې کوي په مختلفو طریقو باندې به په 12 ربیع الاول په ورځ باندې به د خلک د خپل مینې محبت اظهار کوي یاد ساتئ دغه اظهار د محبت کالو سر جایز دی دا به یاد ساتئ د حضور مبارک یاد کالو سر جایز دی حضور مبارک محافل مناول کالو سر جایز دی حضور مبارک میلادونه مناول کالو سر جایز دی خو بس واضحه خبره دادا روژه کالو سر نیول جایز دی خو چې کله رمضان راشي نو د روژو ته خلک بډي وهي ولی هغه ماحول جوړ شي د روژې هغه میاشت راشي ذکر اذکار کالو سر جایز دی رمضان کې خلک تسبیح راواخلي ولی هغه ماحول داسې جوړ شي میاشت د عبادتونو راشي خود به خود ماحول هغه شان د جوړ شي کالو سر یاد مصطفی جایز دی کالو سر میلاد مصطفی جایز دی کالو سر حضور مبارک ذکر اذکار جایز دی محافل مناول جایز دی کالو سر جایز دی خو چونکې هغه میاشت چې کومه میاشت کې ولادت با سعادت شوی دی په هغې میاشت باندې هغې میاشت کې بیا خامخا ماحول داسې جوړ شي چې امتیان او عاشقان د حضور مبارک یاد کوي او بیا خاص کر هغه شپه چې کومې شپې ته محدثینو دا لفظ وایم محدثینو هغه شپه چې حضور مبارک په پیدا شوی دی هغه شپه علماء کرام وایي او عام علما نه بلکې هغه علما فرمایي چې چا د بخاری شریف شروحات لیکلی دي او چاته لفظ او اصطلاح د محدثینو استعمالیږي محدثینو دا خبره لیکلې ده او هغې تفصیل طرف ته نه ځمه فرمایي چې هغه شپه چې کومه شپه باندې حضور مبارک پیدا شوی دی کومه شپه په سبا باندې حضور پیدا شوی هغه شپه د لیلة القدر نم افضله ده هغه شپه د لیلة القدر نم افضله ده لیلة القدر د قرآن کریم د نازلېدو په بنیاد باندې شوی دی چې قرآن کریم په دا شپه باندې نازل دی او رمضان کې نازل دی علما لیکي چې دا شپه ځکه افضله ده چې قرآن هم دا حل راغی چې کله دغه شپه باندې ولادت د مصطفی وشو او دغه میاشت چې کومه رمضان دام رمضان حل شوه چې حضور مبارک ورته رمضان وویل او دا شپې ته هم لیلة القدر شپه ځکه وویلی شول چې دغه د قدر خاوند ورته د قدر شپه ویلی دي نور وجوهات محدثینو ذکر کړي دي خو زه به دا عرض کول غواړم حاضرینو چې دغه مبارکه میاشت کې ولادت با سعادت ضرور کوئ محافل مناوئ خپله محافل نشئ مناولی محافلو لځئ او بیا خاص کر د اتوار په ورځ چې دې ځل راځي په دې ورځ باندې ضرور د حضور مبارک صلی الله علیه و آله وسلم مبارک سره د عقیدت او د پیروزینې ضرور اظهار وکړئ او دا د دې د وجې نه عرض کول غواړم حاضرینو چې مونږ حضور مبارک یاد نکو او حضور مبارک
ذکر اونکو یا ساته د حضور مبارک په یاد کې څه کمی نه راځي او نه د حضور مبارک په شان کې کمی راځي که مونږ حضور یادو حضور مبارک دې دپاره یادو چې مونږ ځانونه ښایسته کړو مونږ حضور مبارک به د دې دپاره یادو چې مونږ اعمال نامه ښایسته شي او یادو به ولې نه ما عرض کړی و مخکې هم حضور مبارک فرمایي مور بی فرمایي چې کله حضور مبارک پیدا شو حضور مبارک چې څنګه پیدا شو د ما د بدن نه جدا شو حضور مبارک په سجده باندې پریوتو د 1 منټ ماشوم په سجده باندې پروت دی اولنۍ سجده حضور مبارک لګولې ده او په دغه اولنۍ سجده کې مور بی څه فرمایي چې کله حضور مبارک پیدا شو په سجده پریوتو چې ما غوږ ورنږدې کړو حضور مبارک شونډې خوځېدې شونډو مبارکو له حرکت ورکولو چې ما غوږ ورنږدې کړو حضور مبارک په اولنۍ سجده کې دا وایي چې اللهم هب لامتي رب کریمه مال امت راکې او د ما امت بخنه نصیب کې اسې سوال دا دی چې حضور مبارک په دغه اولنۍ سجده کې ما او تا غواړي بیا هم په دې باندې څوک سوال راوچتوي چې حضور مبارک یاد په 12 ربیع الاول ورځو په 12 ربیع الاول میاشت کې حضور مبارک میلاد مه مناوه او دا مه کوه او دا مه کوه او ته ولې یادوې دا خو چا نه دی یاد کړی دا به چا نه یاد کړی چې خپلو استادانو ته وګورې بیا به چا نه یاد کړی خو که د ما استادانو ته وګورې تر اصحابه کرامو پورې په هره زمانه کې د حضور مبارک یاد شوی دی بلکې په هغه زمانه کې هم د حضور مبارک یادو چې په کومه زمانه کې حضور مبارک پیدا هم نه و هغه وخت کې هم د حضور مبارک یادو زمین و اسمانم لا نو پیدا انس و لا جنم نو پیدا جنت او دوزخم لا نو پیدا په کائناتو کې یو سیزم نو پیدا صرف نور د مصطفی پیدا او په هغه وخت کې هم د حضور مبارک یادو او وخت کې چا یاد کولو او وخت کې رب العالمین په خپله باندې یاد کولو وضاحت طرف ته بنظم صرف اشارات بم زکافی ګڼم غرض مده حاضرینو چې حضور مبارک اولنۍ سجده کې زما استا یاد کړی دی او بیا تیر په تیره باندې مونږ به لاړ شو د حضور مبارک د اولنۍ سجدې نه واخله او تاسو په زړه په اقرار باندې دا خبره نن ما سره وکئ او دا خبره زړه نه ووایئ چې حضور مبارک د اولنۍ سجدې د ولادت نه واخله فضل بن عباس د حضور مبارک تر زوی دی او دا ډیر زیات ښکلی و ډیر زیات حسینو د حضور مبارک ځوان نوجوان حضور مبارک ځان چې کله حج کولو ځان سره په سورلی باندې شاته کینولی و ډیر زیات حسینو غرض مدا چې کله فضل بن عباس کنز العمال حدیث مبارک عرض کول غواړم احیاء العلوم کې امام غزالی رحمت الله علیه ذکر کړی مواهب الله دنیا کې امام قسطلانی رحمت الله علیه ذکر کړی حضور مبارک چې کله دغه دنیا نه پرده او فرمایلا او حضرت فضل بن عباس فرمای چې حضور مبارک کله لحد ته ور ټیټ کړو نو ما عرض وکړو چې اے ابو بکر صدیق اے امیر المؤمنین کله ستا خوښی بس حضور مبارک باندې خاور را اوړي کله ستا اجازه وي ستا خوښی زه به خپل ترله د خپل تره زوی له لحد مبارک کې ورکوشم بس اخیری لیدل کول غواړم دیدار کول غواړم حضرت فضل بن عباس فرمای چې د حضور مبارک لحد مبارک له ورکوشوم او چې کله لحد مبارک له ورالم ما مخ مبارک نه کفن مبارک کپڑا لګ لرې کړه چې مخ مبارک اخیری دیدار وکم فضل بن عباس فرمای چې د ما د رب په ذات باندې قسم وي چې حضور مبارک د مخ نه ما د کفن کپڑا لرې کا حضور مبارک شونډې خوځېدې او چې کله ما غوږ ور نږدې کړو په لحد کې حضور مبارک په آخر وخت کې دا دعا و په خوله باندې چې اللهم اغفر لامتی رب کریم ما د امت بخشش نصیب کا چې د کم نبی ابتدا سجده کې یاد د خپل امت وي تر آن اخیر اختتام تر لحد مبارکه پورې
چې د کم نبی وظیفه مغفرت د امت وي د کم نبی وظیفه یاد د امت وي آیا دا امتی به بیا سبا له راوچتیږي او د حضور مبارک د یاد دپاره بیا دلیل غواړي چې دا د حضور مبارک دا یاد په دې طریقې باندې چا کړی دی په دې طریقې باندې چا کړی دی په دې طریقې باندې چا کړی دی ډېر هزار هاو دلایل دي چې په دغې طریقې باندې به تا نه وي کړی په دغې طریقې باندې به ستا پلار نه وي کړی په دغې طریقې باندې به ستا نیکونو نه وي کړی په دې طریقې باندې به ستا استاز نه وي کړی د ستا د استاز به نه وي کړی خو یاد ساتئ که تا پلار نه وي کړی او د ستا خاندان نه وي کړی د ستا استاز نه وي کړی او د ستا مشایخ استازان نه کړی د هغې موږ ذمهوار نه یو موږ د حضور مبارک یاد هزار هاو دلایلو سره سره که یو دلیل هم نه وي موږ یاد د مصطفی بغیر د دلیل نه کول غواړو موږ د پاره د حضور مبارک یاد او ذکر او میلادونه مناول په جایز طریقې باندې چې هغې کې ټنګ ټکور نه وي هغې کې دوپړی نه وي په هغې کې سرود نه وي په هغې کې اختلاط د ښځو او د نارینهو نه وي د داسې اختلاط او د داسې چې کم کې مناهي موجود وي هغه میلاد مونږ هم نه منو او که میلاد دې خبرې نوم شي چې د میلاد کې آغاز د تلاوت نه وشي بیا پسې نعت شریف ویلی شي بیا پسې تقریر وشي بیا پسې دعا وشي او بیا پسې صدقه وشي نو داسې میلاد د چا پلار هم نشي ناجایز کولی او نه په دې باندې څوک فتوا ورکولی شي او که په داسې میلاد باندې څوک فتوا ورکول غواړي هغه د خپل ذهن او د خپل علم اصلاح د وکړي داسې میلاد ته علماو جایز ویلی دي محدثینو جایز ویلی دي مفسرینو جایز ویلی دي فقهاو جایز ویلی دي او یو خبره پکې دا کیږي چې دا حضور مبارک اصحاب کرامو نه چا زیاته مینه د حضور مبارک سره نه وه هغوی په دې طریقې باندې میلاد نه دی کړی یو هغه طریقه ده چې کومه طریقه باندې مروجه میلاد دی یاد ساتئ د دې د جواز دپاره ډېرې خبرې دي خو زه صرف سوال دا کول غواړم چې په خپله مدرسه کې چې کله ته دستربندي کوې او عالمان درنه فارغه شي او پټکي ورله وهې داسې پټکو وهلو اجتماع د صحابه کرامو په دور کې شوې ده نه چې کله ته جلسې او جلوسونه د خپل سیاست چمکاو کېدو دپاره کوې حضور مبارک په صحابو کې داسې جلسې او جلوسونه شوي دي نه د ستا د مدرسې جشن کېږي فلانکی جشن او ډنګلی جشن او 50 وا جشن او 60 وا جشن چې کېږي دا جشنونه صحابه کرامو په دور کې شوي دي که نه چې نه دي شوي چې نه دي شوي نو بیا یې ته ولې کوې چې نه دا د دین دپاره جایز دي اسلام د ترویج دپاره جایز دي زه وایم چې په کم دلیل باندې د ستا جلسه جایز ده په کم دلیل باندې ستا دستربندي جایز ده په کم دلیل باندې ستا ختم بخاري جایز دی په کم دلیل باندې تا جشن فلانکی جایز دی او په فلانکی دلیل باندې ستا سیرت کانفرنس جایز دی چې کم دلیل دپاره ته ځان له پیش کول غواړي په همغه دلیل باندې مونږ ته میلاد د مصطفی هم ثابت دی او که بیا ځان دپاره هزارها دلایل او بیا چې زه د حضور مبارک د یاد خبره کم چې کله زه د حضور مبارک د 12 ربیع الاول د ورځ د یاد خبره کوم ته دا د کم ځای نه ثابت دی بچې د کم ځای نه ته خپل څیزونه ثابتوي د همغه ځای نه میلاد مصطفی هم ثابت دی او که بیا خپل ته حلال وایې ما والے ته حرام وایې نو بیا دال میں کچھ کالا کالا ہے بیا خبره څه بل څه ده خبره بیا دا نه ده چې دا ته کومې خبرې کوې بیا خبره څه بل څه خبره ده او هغه خبرو باندې به وضاحت عرض کول نه غواړم او بیا یو خبره به ذهن کې یاد ساتئ حاضرینو چې یوه دا خبره ډېر په جوش و خروش باندې کیږي چې 12 ربیع الاول ورځ چې ده په دې باندې حضور مبارک وفات هم دی نو تاسو میلاد ولې مناوئ اکثر مشرانو زنانو کې 12 ربیع الاول ته 12 وفات هم وایي تاسو چې میلاد خو خوشحالي ده او په دې ورځ خو وفات هم دی نو تاسو مرګ ولې نه مناوئ چې خوشحالي ولادت مناوئ یو خو هسې د ذوق خبره ده د مینې خبره ده
مونږ دا عرض کول غواړو د مینې خبره چې وفات به هغه څوک مناوي چې د چا پیغمبر مړ وي او د مونږ پیغمبر خو قبر انور کې ژوندی تر قیامته پورې مړ به د مرګ والا به د مړو په حساب باندې مناوي خو الحمدلله زمونږ نبی مړ نه دی الحمدلله زمونږ نبی هغه نبی دی چې ان شاء الله العزیز چې چا هم میلاد مصطفی علیه الصلاۃ والسلام مبارک مناو کړی دی اگر چې وخت مختصر دی خود ودرې خبرې کلهږي زیات شوي معذرت سره خو غرض به دا دی چې په دې باندې واضح دلیل دا دی چې کچره اولنۍ علمی تحقیق خو دا دی چې 12 بلول ورځ باندې لکه څنګه دا اختلاف کتابونو لیکلې چې حضور مبارک په 12 تاریخ پیدا دی که په 9 تاریخ پیدا دی او که په 8 تاریخ پیدا دی په دې کې اختلاف ضرور شته خو جمهور قول دا دی چې په 12 تاریخ 12 بلول باندې پیدا دی نو زه دا عرض کول غواړم لکه څنګه په ولادت کې څنګه اقوال مختلف دي دارنګه په وفات کې هم اقوال مختلف دي او بهر حال چلو په 12 تاریخ باندې وفات هم دی پیدایش هم شوی دی مونږ پیدایش مناوو وفات ځکه نه مناوو چې د بخاری شریف حدیث مبارک دی حضور مبارک ارشاد فرمایي په مړی باندې با سوچ دغه دنیا نه پرده وکي په مړی باندې او دغه دنیا نه پرده کېدو نه بعد 3 ورځې نه بعد په مړی باندې به خفګان نه کې بخاری حدیث مبارک دی اول خو زمونږ حضور مبارک د دغه دنیا نه صرف پرده شوی دا نور په قبر انور کې ژوندی دی خو بهرحال کچره دغه دنیا نه پرده هم کړی دا 3 ورځې نه بعد مړی باندې خفګان جایز نه دی حضور مبارک ارشاد فرمایي سوا د یوې ښځې نه چې کومې ښځې خاوند وفات شي هغه 4 میاشتې او 10 ورځې خفګان کولی شي ځکه چې خاوند د وفات دی او د دې نه علاوه د 3 ورځو نه زیات خفګان هډو شته نه او د حضور مبارک ولادت باسعادت په 12 تاریخ باندې شوی دی وفات به په 12 تاریخ باندې د یو قول مطابق شوی وي خو بهرحال مونږ الحمدلله مونږه حضور مبارک ژوندی ګڼو په قبر انور کې مونږه ځکه میلاد کوو او په اختتام کې یو خبره د ستاسو د ذهن له چرته راغلی وي یا راشي یا په سوشل میډیا باندې کېږي وایي چې په 12 بلول باندې نه دی پیدا په 9 ربیع الاول پیدا دی یا په 8 ربیع الاول پیدا دی نو تاسو خامخا 12 ربیع الاول پر ورځ باندې میلاد کوئ صدقه او خیرات کوئ زه ورته یو عاجزانه سوال کوم چې زه به په 12 باندې وکم تیرا سره خیر یو کال په 9 باندې م وکا تیرا سره یو کال په 8 باندې وکا زمونږ به په 12 باندې نه کوو تاسو سره په 8 باندې وکړو خو په 8 باندې کولو ته تیار یې چې نه نو بیا اختلاف د څه وجې نه کې چې په 12 نه دی په 8 دی او په 8 نه دی په 9 دی نو خچره په 8 هم نه دی په 9 هم نه دی په ربیع الاول کې هم نه دی په رمضان کې میلاد وکړه خبره د دې نه ده چې دا اختلافات راوچتېدل دا څه خبره نه ده یاد ساتئ او کچره دا جمله زه ووایم او د ستاسو په ذهن کې نقش شي او هغه دا چې ډېرې خبرې داسې ذهن له راځي لکه سوشل میډیا باندې چې دا دین چې دا د سعودي عرب نه راغلی د مکې معظمې نه راغلی او د مدینې منورې نه راغلی دی او چې مکه معظمه کې نه کېږي او مدینه منوره کې نه کېږي نو لحاظه دا دین د هغې ځای نه راغلی بیا ته ولې کوې زه عرض کول غواړم چې د مکه معظمه او مدینه منوره کې دا صرف دا 40-50 کاله وشول چې نه کېږي د دې نه وړاندې ته تاریخ وګوره کتابونه وګوره میلاد د مصطفی علیه السلام به په خانه کعبه شریفه کې کېدو په مطاف کې به د حضور مبارک میلاد کېدو او د هغې دپاره ګڼ شمېر دلایل دي خو یو حواله صرف عرض کول غواړم الجامع اللطیف کتاب نامه ده په دې کې لیکي چې کله به د حضور مبارک د ولادت د 12 ربیع الاول شپه به وه
مکه معظمه کې به ټول د مکې معزدي اوسیدونکي به راجمع شول په مطاف کې به راجمع شول خلکو سره به شمې وي خلکو سره به ډیوې وي او د خانه کعبې شریفې نه به جلوس کې روان شول او هغه کور له به لاړل چې په کم کور کې به حضور مبارک پیدایش شوی دی او هغه پیدایش والا کور له به لاړل او د کور نه بعد په جلوس کې بیا مکې معظمې مطاف له رالل په مطاف کې بادشاهان هم شریک وو وزرا هم شریک وو او علما لیکي چې په دغه شپه باندې او په دغه ورځ باندې به ټولو خلکو نوې جامې اچولې وې او اظهار د محبت به کولو چې د غټ او د واړه اختر په ورځ باندې کچرې د قربانۍ د اسماعیل علیه السلام د وجې نه نوې جامې اچوم او یا ما روژه ونیوه او واړه اختر په ورځ باندې زه نوې جامې اچوم د دې نه دا خبره ډېره حقداره ده چې غټ اختر هم راته میلاو دی وړوکی اختر هم راته میلاو دی خو دا ټول په برکت د مصطفی باندې میلاو دي هغوی وایي چې که هغې ورځ باندې زه نوې جامې اچوم نو د حضور مبارک په ولادت په ورځ باندې به مسلمانانو نوې جامې اچولې زه خپل ذوق دا لرم چې په دې ورځ باندې نوې جامې اچول پکار دي صدقات کول پکار دي او دا زه نه وایم دا محدثین وایي او هغه محدثین وایي چې چا د بخاري شریف شرح لیکلې ده امام سخاوي فرمایي ملا علی قاری فرمایي امام جلال الدین سیوطی فرمایي دارنګه امام ابن جزری فرمایي امام ابن جوزی فرمایي امام حافظ ابن کثیر رحمهم الله تعالی ګڼ شمېر محدثینو مفسرینو حوالهجات موجود دي که دغه لوی محدثین دغه لوی علما مفسرین دغه لوی ائمه اجله ائمه دا بدعتیان وي بیا مونږ بدعتیان صحیح خو که څوک په بخاري باندې شرح لیکي او د بخاري شریف وضاحت لیکلی شي او دغه په بخاري باندې د ما او تا نه ښه پوهېږي او هغه ورته جایز ویلی دي نو بیا ما او تا ته هم جایز ویل پکار دی غرض مده حاضر نو چې د محبت اظهار وکړئ سبا نه بله ورځ اتوار په ورځ باندې د حضور مبارک د ولادت ورځ ده په مینې محبت باندې که څوک روژه نیوی شي که څوک صدقه کولی شي که څوک درود شریف ویلی شي که څوک په کم انداز باندې کم عبادت کولی شي په دې نیت باندې چې په دې ورځ باندې باعث تخلیق کائنات ولادت با سعادت شوی دی نو زه وایم چې دا به د هغې معمولاتو د عباداتو نه وي چې امام ابن جوزی فرمایي امام ابن جوزی یو لوی حدیث نه استدلال کړی دی او هغه حدیث د استدلال نه بعد دا لیکي چې زما دا امید دی امام ابن جوزی لیکي رحمه الله تعالی او امام ابن جوزی دا هغه عالم دین دی چې کچرې د بریل علما واخلې د هغوی په استادانو کې راځي که اهل حدیث واخلې امام ابن جوزی د هغې په استادانو کې راځي که علما د دیوبند واخلې امام ابن جوزی د هغې په استادانو کې راځي که سلفیان واخلې امام ابن جوزی د هغې په استادانو کې راځي که پنجپیریان واخلې امام ابن جوزی د هغې په استادانو کې راځي یو متفق علی عالم الدین فرمایي چې میلاد مصطفی چې څوک مناوی چې ما دا یقین دی چې خدای پاک به له جنت الفردوس ور نصیب کوي د ټولو علماو مقتدا عالم دین امام ابن جوزی رحمه الله تعالی د بخاری د حدیث مبارک نه استدلال کوي غرض مدای چې که څوک د حضور مبارک خوشحالي غواړي د حضور مبارک سره قربت غواړي د حضور مبارک شفاعت غواړي د حضور مبارک سره نزدېکت غواړي او په روز محشر باندې د حضور مبارک شفاعت غواړي نو په 12 ربیع الاول په ورځ باندې یو دې کال نه ټول عمر د پاره د حضور مبارک میلاد مناوي او اخیری حدیث مبارک بیانول غواړم اگر چې وخت ډیرو شو او دغه حدیث مبارک بیانېدو نه بعد چې چا حدیث مبارک نه استدلال کړی دی حاضرینو حضور مبارک چې کله پیدا شو د هغه نیکه صاحب عبدالمطلب صاحب په عقیقه باندې ګډ حلال کړی و عقیقه باندې ګډ حلال کړی و حضور مبارک چې کله مدینه منورې له راغلو نو حضور مبارک په خپل ولادت باندې دوباره ګډ حلال کړو امام جلال الدین سیوطی علیه رحمه فرمایي
چې عقیقه یو ځلې کیږي او حضور مبارک عق النبی عن نفسه حضور مبارک د خپل ځان نه عقیقه وکړه او ګډې حلال کړو او اسلام کې عقیقه په اوومه ورځ باندې یو ځل وي امام جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه فرمایي چې دا حضور مبارک چې دا دویم ځل ګډ حلال کړی او دویم ځل عقیقه یې کړې ده دینه دا پته لګي چې د حضور مبارک میلاد مناول په ګډ حلالېدو سره دا د حضور مبارک خپل سنت دی حضور مبارک خپله ګډ حلال کړی دی او که څوک وایي چې په دې طریقې باندې نه کوم میلاد چې دا کومه طریقه رایج ده بس عرض دا کومه چې په دې طریقې دی نه کوي چې دا کوم حدیث کې د ګډ حلالېدو ذکر راغلی دغه کسان د کور کې ګډان حلال کی او شاید چې دا کسان ګډ حلال کی الحمدلله ګډان د حضور مبارک په ولادت باندې هغه خلک ګډان حلالوي چې څوک د حضور مبارک محبت او عشق په خپل سینه کې لري او هغه کسانو عشق او محبت په خپل سینه کې دی چې څوک د حضور مبارک په دغه محافل او په انعقاد باندې خوشحالېږي داسې نه وایم حاضرینو چې تاسو وایئ چې مفتی صاحب په جذباتو کې راغلی او دوه درې خبرې وکړې یاد ساتئ ما د اجلاو علماو حوالاجات ذکر کړل چې دا ریکارډ کې موجود دی او دا شاته په کتابونو کې کتای شي او د هرې خبرې 100% ګارنټي او زبا ولې ځان له غاړه بند کم چې یو کار ناروا وي یو کار ثابت نه وي یو کار جایز نه وي او زه ستاسو ټولو خلکو غاړه ځان له بند کم او په ځان باندې دغه غاړه بوج کم زه ولې داسې وکم خو نه ما به کتاب لیدلی وي ما به کتابونو کې لیدل کړي وي ما به هغې علماو کتابونه کتلي وي چې کومو علماو سره رحمه الله ویلی شي د کومو علماو نامه دلیل دی د کومو علماو کتابونه د هر مکتب فکر عالم دین په لایبرارۍ کې موجود دي د هغې د کتابونو الحمدلله ثابته ده غرض مده حاضرینو چې د حضور مبارک میلادونه وکئ د حضور مبارک سره د عشق او د مینې محبت اظهار وکئ موږ ته خپلو استادانو دا خبره کړې ده چې که نور یو قسم میلاد هم نشئ کولی به دا یو اسانه ټوټکه ده او یو اسانه نسخه ده د دغې 12 ربیع الاول په ورځ باندې کور کې د غرمې یا د ماښام چې کم سالن تا پوخ کړی دی په دغې سالن باندې لاس اوچت که او دعا وکړه چې یا الله دا سالن به زه خورم مونږه پخ کړی دی خدا د حضور مبارک د میلاد ورځ ده ما یې ثواب حضور مبارک پسې بخلی دی دا خپل سالن تا وخوړو بچو له د ورکړو دام د حضور مبارک میلاد مناو شو دام د حضور مبارک د خوشحالی او د خپل ذوق نه یو خبره رسکول غواړم که دې ورځ باندې هسې خاندې را خاندې او په مخ باندې د خوشحالي وي او په مخ باندې د مسکا وي چا څوک درته ووایي چې ولې خاندې او ته ورته وایي زه ځکه خاندم چې خوشحاله یم او خوشحاله ځکه یم چې حضور مبارک پیدا دی تاسو په رب باندې یقین وکئ چې دا خندا به د ورځ د قیامت د خنداګانو دپاره باعث او یو ذریعه به ورته جوړېږي انشاءالله العزیز الله کریم د موږ ستاسو د خپل آقا او مولا د محمد رسول الله صلی الله علیه وعلى آله وصحبه وسلم د میلاد د مناوېدو د هغوی مبارکو سره د مینې محبت او د اطاعت دغه رشته قایم و دایم ولري وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین دام یو میلادو چې دا موږ ستاسو د حضور مبارک په ولادت با سعادت باندې خبرې وشوې الله کریم دی موږ نه په خپل بارګاه کې قبول و مقبول فرمایي څومره میلادونه تر نن ورځې پورې شوي دي او تر قیامت مازدیګره پورې کم محافل د میلادونو کېږي الله کریم د ټول لا شرف قبولیت ور نصیب فرمایي او رب کریمه موږ لا د حضور مبارک په میلاد باندې د خوشحالېدو توفیق را نصیب فرمایا رب کریمه دغه اتوار په ورځ باندې د حضور مبارک د ولادت با سعادت ورځ ده او داسې وخت کې حضور مبارک پیدا شوی و چې شپه به ختمېدو وه او سحر په راختو باندې و په دې وخت کې حضور مبارک پیدا شوی دی که چا وس کېږي او چا کوشش کېږي علما صوفیالي کې چې دې وخت کې ډېر برکات نازلېږي که د چا وس وي د اذان نه لږ وړاندې چې دا تهجد کوم وخت په دې وخت کې راویښ شئ
او درود شریف سٹارټ کړئ تر هغه تر اذانه پورې دا د ولادت ټایم وو دا د حضور د پیدایش وخت په دې وخت کې ډېر برکات نازلېږي الله کریم دغه برکات زموږ نصیب فرمایي که څوک ویښ یم الله دې نصیب کړي او که څوک ویده یم الله پاک د دا برکات نصیب فرمایي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه سیدنا محمد وآله واصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین